दिया लसम सिपारा आयत नंबर 94। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा फ़सलतिल अय्रु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। फ़लम्मा अन जाअल बशीरु अल्क़ाहु अला वजहिही फ़र्तद्द बसीरा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलम्मा फ़सलतिल अय्रु क़ाल अबूहुम, हर कल चेड़ा जुदा शो काफ़िला दा मिस्र न। क़ाल अबूहुम, ओ प्लार दवी इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़, ची बेशक जो महसूसोम मुमम रिह यूसुफ़ खुशबूई द यूसुफ लौला अन तुफ़न्निदून, कचरता समाता निस्बत द बेअक़ले उनके। क़ाल उइदी तल्लाहि कसम पा अल्लाह इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, ची बेशक तपागा मखकिने ख़ता के प्रोती। वलम्मा फ़सलतिल अय्रु क़ाल अबूहुम, दिन मखके आयत मुबारक की यूसुफ अलैहिस्सलाम दा खबरों का इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, जमा कमीज़ जान सरयो से और प्लार पर मख बांधे और वाचे वे यअति बसीरा दे बराशी बिना स्तरगो बांधे स्तरगे बे रोखानशी। काफिला चिदा हल ता नरा रवान अश्वा और दा मिस्र दा आबादे नरा बाहर शुआ। नुदलता यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम सर चिकम मजलिस के नास्तु सनूर दा काम खलक और सखपल वसान वसी। याकूब अलैहिस्सलाम वही द यूसुफ बुई महसूसों लौला अन तुफ़न्निदून, कचरता समाता द बुढ़ावारी द वजन बेअक़ल उन्नवायेनो दा खबर हकीकत तेजो बुई महसूसों। मकसद जिस्ता तो यकीन न कीगी तासो बवाए चेहरा बुढ़ा दे कमजोर दिमाग कार न के नुज़करा खबर दे कई यूसुफ चरता हो दागो बोई चरता हो सोमरा मुदत रशवा। क़ालू दी तल्लाहि कसम पा अल्लाह इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, बेशक तो पाख़ताए मखकिने की उमग गलत ख्याल यूसुफ बारक की आगे खबर ओसम के दादा अल्लाह कुदरत तो गोरा
چکل یوسف علیہ السلام پا کنعان کی یوسو مل کی دری رضی پا کوئی کی پروتو نو دا یوسف بوئی پا یعقوب علیہ السلام نلگی دو او نه یعقوب علیہ السلام د یوسف بارک کی دسو کوشش کو چیرا کچرتوی بس پارام کیناست فصبر جمیل ہوئی واللہ المستعان علی ما تصفون. اوس د مصر نا د کنعان فورید اتو شواروزو مزل دی اتیا فرسخ تقریبا 2.5 میل فاصله ده او د هغه ځای نه د یوسف علیه السلام بوی محسوسی یعقوب علیہ السلام او د دماغ په معطر کیږي چې د یوسف خوشبوئی ور لراغله نو دې نه دا پته ولګی دا چې د مصر نه د یوسف خوشبوئی راتلل دا معجزه ده او دا معجزه د پیغمبر اختیار کې نه وي معجزه د پیغمبر اختیار کې نه وي دا براه راست دی ته فعل الله وی کرامت او معجزه دواړه دا فعل الله وی تا الله کار وی نه معجزه د پیغمبر په اختیار کې وي او نه کرامت د ولی په اختیار کې وي او دی لحاظ سره معجزه یا کرامت په جن ښکاره کول یا د جن نه پس ښکاره کول به د الله کار دی چې کله ښکاره کوي الله په هر څه باندې قادر دی ایمان په لرل ضروری دی انکار د کفر دی ځکه د الله فعل دی د الله د فعل نه انکار کار خبره چې کفر دی خدای نه پته ولګی دا چې کله پیغمبر نه معجزه ښکاره کیږي د الله په اختیار کې وي او کله ولی نه کرامت ښکاره کیږي نو د الله په اختیار کې وي یا د پیغمبر یا د ولی اختیار پدې کې نه وي ولما فصلت العير هر کله چې راجدا شو قافله قال ابوهم او پلار دوی انی لاجد ريح یوسف بیشک زو محسوسوما ریح یوسف بوی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچرتا سماتا نسبت تبی عقلے ہونے کے داؤنه وای چې یاره د ډیر بوډا دی نو دماغ کار نه کوي سم قالوا انك لفي ضلالك القديم ناس تو کسانوی چې بشک ته پاغا زوړ خیال کې پزړه غلطه کې اوسم پروتي فلما ان جاء البشير پس کله چراغي زیر ورکون کی خوشخبری اورون کی القاه على وجهه وی غرزو دا کمیس على وجهه په مخ د پلار خپل باندې فرتد بصیرا
پس دی واپس وګرځید بینا. فلما ان جاء البشیر زیر ورکون کی راغی چې کله د کمیس د راوړو خبره شوه نو یهودا وی د یوسف په جالي وینه لړل کمیس هم ما اوړو پلار لا نو د غم خبر هم ما پلار ته اورولیو دا د خوشحالی خبر به هم ز پلار ته اوروم دا کمیس ما لراکې او چې کله رانږدې شو نو د نور قافلې نه مخکې پیادل رامنډې والی او راغی اول خوشخبری وروله چې پلاره مونږ رالو د مصر نو یوسف جم دیری او بیا کمیس د یعقوب علیه السلام په مخ مبارک باندې ورواچو فرتد بصیرا دی واپس وګرځېدو بینا لیدون کی. قال علم اقل لكم یعقوب علیہ السلام وی علم اقل لكم آیا ما نویر تاستا انی اعلم من اللہ کہ بیشک از پوئیگم دا اللہ دا طرف نما لا تعلمون پاقس جتاس پر نپیگے تاستا ہما ویلو چی دا یوسف بوئی زا محسوسوم دا دا اللہ دا طرف نما دا آغا دینا خوشخبری را روانا زب پیدم تاسو پی نپیگے او یادا چې ما درته نوې چې لاړ شي یوسف تعالی شو کې یوسف او داغه درو تعالی شو کې دا د الله د طرف نه ماته الهامات کېدل تاسو باغې نه پوهېدې تاسو وی یوسف کوم ځای د پلار خبرو ته ګوره دا د الله د طرف نه ماته د دې اشارات کېدل ځکه درته ما وی چې فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح الله دا الله دا رحمت نا امید کیږي م په دې ز پیدم. قال علم اقل لكم او یعقوب علیہ السلام آیا ما نویر تاستا انی اعلم من الله ما لا تعلمون جزا پوئیگم دا اللہ دا طرف نپاقس جی تاسو پی نپوئیگی. یعقوب علیہ السلام د یهودان تپوس کئی کیف ترکت یوسف یوسف دے پکم حالت کی اولیدو پریدخو. قال ترکته ملک مصر یهودا ورتوی چی اخو د مصر بادشاہ دی پداسی حالت کې چې د مصر بادشاہ خداغه پلاس کېدا. یعقوب علیہ السلام ته وی ما اصنع بالملک ز په بادشاہي سکوم علی ای دین ترکته د دین باره کې خبره کوه چې کم دین باندې دی مسلمان دی که نه دی نیک عمل دی که نه دی ما ته دغه خبره ز په بادشاہي سکوم. قال على دین الاسلام یهودا ته چې بدین اسلام باندې دی او ډیر نیک خصلت دی ډیر نیک عمل دی با اخلاق دی خو صفات بیان کړي. یعقوب علیہ السلام وی الان تمت النعمه اوس نعمت پورا شو. د نعمت پورا والداري چې بنده د خپل اولاد باره کې پته ولګي چې یاره مسلمان دیو کنه دی نیک عمل دیو کنه چې پته ولګي چې مسلمان هم دی نیک عمل هم دی دیندار دی نو دا اصل کې د الله نعمت دغه دی. قرآن مجید یو دعا ذکر کړی دا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین اے الله زمون اولاد او زمون زنانا خزی دا زمون د پار د سترګو یخوال وګرځي. د دې په تفسیر کې لیکي
چې د یو مسلمان د پاره داغه اولاد او داغه د کور د زنانه به اره د سترګو یخوالی ګرځي چې دې کور ته ورشي څوک په تلاوت مشغولي څوک په مانځه کې مشغولي دیندار یا اخلاق خي نو دا به د مسلمان د پاره د سترګو د یخوالی سبب وي په اعلی حدود وي او خمالدار دی وي خو تجارتیان دی ارس دی وي خو چې دین کمزور وي دا د سترګو یخوالی نه دی مسلمان د پاره پکار دا ده چې دې د بچي اعمال او عقاید او توغو چې هغه ټیک وي نو بس دا د الله نعمت دی الله دې زموږ د ټول نصیب کړي بیا یعقوب علیہ السلام او زامن ملاقات پورا اوشو نظامن ملامت دی قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا زامن وی اے پلار زمون بخنه غواړه زمون د پاره ذنوبنا زمون د گناهونو انا كنا خاطئين بشکمون گناهګاران او خطاکارو قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا دا نو چې ته مونږ ته بخنه وکا مونږ د پاره بخنه وغواړه مقصد دا چې د الله نه ولا بخنه غواړي خو دې به معاف کوي اول دې کې دواړه خبره په خپل راغلي چې پلار تمراته بخنه وکا او د الله نه را لهم بخنه وغواړه او دا دومره لویه غلطی د دوی نه شوی وا همدغه زامن د پلار توي بخنه را لو غواړه دا څنګه کوي چې راځي هغه چرته نیک سړی وګورو چرته بزرګ وګورو چې ورشو چې دعا راتو کی بخنه را لو غواړي اکثر خلک وې داسي چې خپل مور پلار ته ناراض وي توجه کوي خپل مور پلار ته ناراض وي دا وی حق ادا کوي نه دا وی ادب نه کوي دا وی خدمت نه کوي او بزرګانو پسې ګرځي چې ما ته دعا کې دا پریشانی ده ما ته دعا کې دا پریشانی مال وظیفه را کدا چل دی ستاد پار لوی پیران مور او پلار په کور کې ناس د الله بنده ته خوشاله وساته تی ادب کا حقوق ادا کا بزرگان با ته دعا کی دا غي خپل اثر بوي خود دې مور او پلار د زړه چې کوم دعا یا خیری ته تخیج نه غوړ ډایرک برزي چې حدیث مبارک کې داري چې د پلار دعا د بچی د پاره دا ډیره مستجاب ده د بزرګانو پسې ګرځیدل بیا رستو کوا اول مور لورشا پلار لورشا دا غوړه دعا وغواړه مولانا عارف صاحب تاسو اکثر پیژنې هغه به چې ما د سم مشکلات تاسو پیښ شي نو زه د شپې پاسم نو ورشم د مور خپو ته ودرېږم او غلی په مزه د هغې په خپو باندې لاس کیدم او ویدم چې یا الله د دې خپو د برکته زما دا مشکل حل کی نو زما مشکل الله حل کی مور چې هر څنګه ده پلار چې هر څنګه دی عملی لحاظ سربستانه کمزور هم وي خو دې مسلمانان سناسه عمل بم کوي نو هغه ستا لپاره ډېر ښه پیران دي یو بزرگ دی عالم دی هغه ته شاګردو جسه به بیګا مې خوب کې اولی دی نو ستاسو په دې ګیره مبارکه کې راسې ملغلر وی وړي وړي دانی ناغه وته چې خوب خو دې صحیح لیدلې دی دا بیګا ما د خپل ګیره د مور دی تلو پورې داسې مګلې ده نو کداغي پتلوسو گرد غبارونو هغه په دې باندې لګېدلي د هغې نه الله ملغلرې جوړې کړې وي نورونه د یوسف علیه السلام دا نه و چې راځئ چېرته
بل بزرگ وګورو او هغه له ورشو دعاګانې ته غواړو پلار ته وي موږ د پاره بخنه غواړه دا یو بهترین تعلیم دی موږ ته چې د چا مور او پلار جمدی دي غنیمت ته وګڼي ادب دیو کی خدمت دیو کی رضا دیو ساتي او مور او پلار په ډیر لږ څه باندې رضا کیږي او ډیر زر رضا کیږي چې یو قدم واخلو نه هغه بدل بل قدم راخلي الله دې د ټول مور پلار دا غوښنه رضا ساتي او الله دې ټول له د خدمت او د ادب توفیق ورکړي او د چا چې وړدي سره زماري الله ټول او بخي قالوا يا ابانا استغفر لنا اي پلار زمون بخنه غواړه مونږ لره ذنوبنا زمون د ګناهونو انا كنا خاطئين بشک مون خطا کارو قال سوف استغفر لكم ربي قال او یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ډیر زرد جذب استاد د پاره بخنه غواړم ربي د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم بشک د الله پاک بخون کې مهربان دی سوف استغفر لكم ربي یعقوب علیہ السلام وې سمدس ورله دعا او نغستا دې کې یو وجه دا و چې یعقوب علیہ السلام دا دعا د قبلې دو وخت رستو کړه نو چې د جمعې شپه هم او د تهجد وخت هم دا د دعا د قبلې دو لپاره ډېر بهترین وخت دی د تهجد وخت حدیث مبارک کې راځي چې کله د شپې د آخري وخت شي نو الله جل شانه د خپل شان لایق دی نزدې اسمان ته تشریف فرماشي او دا وی هل من داع فيستجاب له سوګدا سے دعا غستون کې شته سوال کوون کې شته چې سوال قبول شي کہ مانا سوالو کې زی سوال قبول کوم شتدا سے سوکو دغه وخت ډیر د قبلېدو د پاره مناسب وي نو دغه وخت یعقوب علیہ السلام دعا رستو کړه او چې هغه وخت راغی نو پاسې د مونځ وکړو نمازنه فارغ شو نو یعقوب علیہ السلام دعا د پاره الله شت کوي اللهم اغفر لي جزائي اللهم اغفر لي جزائي على يوسف اے الله ما چې د یوسف بارک کم بے صبری کړی دا کم فریاد میکړی دا غیرت بخنو کو وقلت الصبر عنه او پدې مکم صبر کې کوتاهی کړی دا غي مغفرت او کې واغفر لي واولادي ما اتوا الى اخيهم يوسف او خدایا زما دی اولاد ته هم بخنو کو سجدي د خپل رور یوسف سره کم زیاته کړی دي نو داغه وته هم بخنو کې فاوحى الله الیه انی قد غفرت لكم ولهم اجمعین الله وایو کړ یعقوب علیہ السلام ته چې ما تا تم بخنو کړو ستا ټول زامنو ته هم بخنو کړه یو وجه داوا چې دغه وخت پاره رسو کچې د قبلې دو وختي هغه وخت به دعا ډېر مناسبه وي او دویمه وجه دا چې کله دی رونو د یوسف علی السلام نه الته بخنه اوغست ناغه ته سمدس یغفر الله لكم الله دې بخنه وکي ځکه داغه حق تلفی شو نه په خپل موجودو دعا ورله اوغستا یعقوب علیہ السلام ځکه وخت ورکي او وتو چې زبد خپل رب نه له دعا وغواړم ډیر زر مقصد یې دا چې حق تلفی د یوسف کړی دا نو چې هغه موجود او هغه معاف کین نو زب ورله د دعا سوال وکم نو دې کې یو اهم تعلیم دی چې کتا حق پر دی والی وی
او ته د زمانه د اولیاء سردار لاړ شي چې ما ته دعا وکړه چې ما خدای او بخي دا حق دا چې نه بخي نو دا ولی په دې دعا دی الله نه بخي حتی چې د پیغمبر په دعا دی هم نه بخي د کتاب باندې پردي حق دی اول دا حق ادا کا آیات معافي وغواړه چې هغه معاف کړي بیا د ولی او د مور او پلار او د یو بل دعا خپل برکات به هغه بتا ته ملاويږي او کتا په غاړه باندې پردي حقونه وي مالی وي جاني وي د چا د عزت حق در باندې وي سچي وي هغه در باندې دیو ته د یو بل نه دعاګانې غواړ نو اساسان مکړوا اول حق واپس کا یا ته معافي وغواړه نو بیا چې دعا د تکمکیږي نو هغه به اثر وي یعقوب علی السلام دې ته خبر رسوکړه چې اورګه یوسف معاف کوي کنه معاف کوي قال او يعقوب عليه السلام سوف استغفر لكم ربي زرد جزاء بخنه غوارم استاوت بار خپل ربنا انه هو الغفور الرحيم بشک د الله پاک بخونګي د مهربان دي ولما فصلت العير قال ابوهم هر کله چې راجدا شو قافله د مصرنا قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف او پلار د دوی چې زبې شګه محسوسو ما بوی د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کچرتا سمات د بی عقل نسبت اونک قالوا وديت الله قسم بالله انك لفي ضلالك القديم بشكت باغ مخكني غلطه کې پروتي فلما ان جاء البشير پس هر کله چراغ دی اغزیر خوش خبری اورون کی القاه علی وجهه وی غرزو وروی چودا کمیس علی وجهه بمخد پلار باندې فرتد بصیرا پس دی واپس وګرځید بینا قال لم اقل لكم او يعقوب عليه السلام ايمان ورتاستا اني اعلم من الله ما لا تعلمون بشک از پویګم د الله د طرف نه پاغه چې تاسو به نه پویګي قالوا ودي زامن يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اے پلار بخنو غوار زمونږ د پار زمونږ د ګناهونو انا كنا خاطئين بشک مون خطا کاریو قال سوف استغفر لكم ربي او يعقوب عليه السلام چې زرد چې بستا د پاره بخنو غواړم د خپل ربنا انه هو الغفور الرحيم بشک د الله بخون کې دو مهربان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين